قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابراهيم قال اخبرنا ابن شهاب بن زهري قال اخبرني عمر بن اسيد النجاري الثقفي بحديث بن النوراني وكان من اصحاب ابي هريره ابو هريره مرغون لي ما ویلو چې کوم ځای کې اصحاب دي چې مراد تلاميذ او شاګردان دي ابو هريره تلاميذون لي انا قال الى هذا ابو هريره قال ابو هريره بعثه لك رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 نسكتان عينا جاسوسان او قبيله كبدي عاصم بن ثابت لا باس تبدر نفس د مدینه او د مکه په میاس کې په شام والا کو کې با یو بعض خلک اوسېده د ځان کوی کې بیا ولا نه د مدینه او د مکه میاس کې زه په دې چې کوم ځای به چینه وي درونو نو هلته خو به نشته هلته خو به سوونو میټره لاندې دي او دا ګورونه هغه زمانه کې وونه اوس هم نشته اوس هم ځای په دې باندې خلکو هلته کې دا خپل کورونه جوړ کړي دي چې مکې نه مدینې ته ځای په دې خو په ټانکرو کې ولا بل ځای نه وبروړي په ټانکر یې سره بل ځای نه وبروړي هغه زمانه کې خو بالکل نه نو چې کوم ځای به چینارو وته مختلفو سره جوړ شي هم دومره خلک کې چې چینه وې کافي بغیر او گزارت کې یا باید کې ډنډونو کې بیا د باران په جمع کېدل نو هلته به کېږي یا باران نو دا د مکې مدینې په منځ کې دا کم قومونه اوسېدل نو دا خوار خلک وو ځکه هلته کې سبزي نه کېده فصل نه کېده دغې د اوبو په غاړه به پرتو تجارت هغې به کار څه کو ډاکې به یې جوړ غله وو ډاکوان خلکو نه به مالونه اخېستل تجارت پہ ہم کون آندا اور جب تلک پیدار نہ سبزی مبلی سے چیزنا ملنا کرل باغی بیت پلا پیدارا کھوڑا وہ زیاد ترداوی کار داکاما قتلونا اور دبی نور کارونا رسو توجرتی قاتلہ ہے کچھاتا من ضرورت را رہے چھ مونگا مڑے ہوگا دیلا برال پیسے باور دی بولا مڑی بول بلکہ مڑے کو معمولی خبر دا کچھا بجان کھو دیلا برال مونگا سر کسان بکار دی مونگا 200 بکار دی مونگا سر بکار دی دا یو قوم یو لیډر دا یو کلی د دې خپل یو مشر دا غي د پاسه بل مشر هغه د وی نه راو د ټولو نه کسان نه ورکړ او په پیسو یې لکه په غزوه خندق کې د مکې مشرکانو له دې خلکو 15000 کسان ورکړل 15000 او په دې شرط یې ورکړل چې د خیبر د ګرجورو نیم امازن بهر کال تاسو له مونږ درکو دا ټول قدرتي قاتلان مغلر ډاکوان غطفانیان دا او په غطفان کې واړه قومونه واړه ډلې نو چې کله په بدر کې اویا کسان مردار شو نو د مکې مشرکانو دوی ته وویل چې راکه زموږ بدل مو واخیسته زموږ بدل دومره پیسې راکړو دوی ویل خو اسانه ده نو دې کې د یو قوم مشر راغی یو څو کسانو رسول الله مبارک ته او پیغمبر مبارک یې ټوټه کړه وی زمون قوم مسلمان دی مونږ له یو لاس کسان راکا زمون قوم ته قرآن وښایي او دین ورته وښایي او شریعت ورته وښایي عاصم پکې صاحب راکا عاصم دې خپل قرآن وایي زمون دې ډېر خوښ دی عاصم په یو دوکا بوته کافرانو دغه په سر کې غټي نام ویل نو رسول الله صلی الله علیه وسلم کسان ورکړل نو چې ورکړل نو دې پټ وی چې تاسو په زور کوم دیلا او تاسو په مهرباني وکړئ نو ګوره تاسو مکې ته نږدې علاقې وي نو پیغمبر مبارک پرې یارېده چې اسنه نقصان ورته څوک ونه رسوي نو چې څوک راغلي وو د قوم مشرانو هغې موږ یې ذموار یو صحیح موږ پرې مرګ نه بوځو موږ قوم ته به قرآن وښیي نو پیغمبر مبارک خوشحاله شو که دغه افغانان خدای مسلمانان کړل نو موږ له به قوت هم پیدا شي او د دې ګناهونو د دې غړو راپوره به خدای پاک سم کړي موږ له به قوت شي نو لس کسان یې ورکړل نو حضور پاک د لسو کسانو د یو دویمه ډیوټي حواله کړه وی تاسو مهرباني کوئ دې ته به قرآن هم وښایئ نظام او دین هم خو د مکې د خلکو جاسوسي پټه پټه کوئ که چېرته اهل مکه د دې او یو کسانو بدل مونږ نه اخلي نو مونږ ته پټه اطلاع کوئ دا جاسوسي مراله کوئ تاسو مسلمانان یې مونږ له جاسوسي
یو ډیوټي دوه ډیوټۍ شوې ښه نو عینا جاسوسا جاسوس باید څه کوي چې په سترګو تحسس او تجسس کوي نو دا یو ډیوټي ده ولې ها بل روایت کې براشي چې دا ابو مختی چې موږ له لاس کسان راکا امیر کې په عاصم بن ثابت دی په خاص مختی ورسواري دا څوک دا عاصم بن ثابت دا نیکره دا عاصم بن عمر بن الخطاب دا غني کوم ته خطاب دی نه د مور پلار عاصم د پلار نوم عمر او د پلار نوم خطاب دی او د عاصم د مور نوم جمیله دی بلنا کې دی لیکلی دی یاد دی او د جمیله د پلار نوم عاصم شو نو د عاصم د حضرت عمر څخه شو د عاصم ابن ثابت د چا څخه شو ګوره د حضرت عمر دا څخه شو د حضرت عمر او د عاصم نیکه شو د مور پلار نو حتی اذا كانوا بالهدقه حتى لديهم دي چې هدې ته لاس کسان ولیدل دا بین عثمان او مکه دا عثمان او د مکې په میاس کې راغله ما ته متوجه شي دا عثمان او د مکې عثمان دته دی عثمان یو پیر دی هغه دوی کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا مبارک ذکر او په کې اوس هم چې مې وسکري دي ډېر اعلی خو کې وی دي باندې دا عثمان او د مکې میاس کې نو ذکرو نو د دې ذکر او شجاع چې بوتري ورغوي ذکر وکړه د حي یو قبيله له وزیر الله دا وته مخکې ویلو چې موږ په کسان راولو نو تاسو براشه دا ولس کسان چې تر وټولې دي نن هم ساتي نو تاسو به موږ یو تاسو براشه یو به نشي نو وو به زلون په مکه مکرمه کې به خاص کو نو غټه پیسې به پیوال او هله مکه ولا خپل بدل دا مړو انتقام کې واخلي نو ذکر شو د دوی یو قبیله د هذیل وتا یعنی د بنو لحیان نو هذیل شو هذیل دوی قوم دی بنو لحیان د کوټه قوم نو چې هغه ته ذکر شو دا چې چا واستلو دوی په ټاکه طریقې سره اطلاع ورکړه چې موږ لاس کا سره ورکړي شابه راشه نو فنفروا نفیر تذکر تا وایي باقي لخر تیار کلمون در صحابه لپاره بقریب مئة رجل نزدې سلو سالوتا مون بقریب عرب وي تقریبا وایي تقریبا سلسلو لخر والا او رامن هر یو مشتون کېو دغه شو نو چې هغوی ته وي چې موږ روان کړي دي پلارګي دی تمراو رسول الله شه نو هغوی هلته راغلل صحابه خو روان وو نو هغوی یې د قدمونو په نښو پسې روان شو فقصو نو تابع شو دا هذیلیان بنو لحیان سل کسان دا قدمونو د نښو هم د صحابه حتی وجدو ومنتل د هذیلیانو بنو لحیانو ما اکلهم په دې د اکل د دوی کې کجوري دا صحابه یو ځای کې ناستو کجوري خوړل نو اډو کې پراته نو هلته کې عمل وړې کجوري دې پاتې شوې وي ما انسان کې کجوري وروسته پکې پاتې کېږي ایمان دې په یو منځ کې نزلو کې د صحابه راځي چې وو په منځ کې نو فقال نو وې بشر د بنو لحیان وی تمام یسرب دا تمام یسرب دا د مدینه کې جوړي معلومی کې دا یا منسلس کسانو دې ګردونه واکې دي نو تابع شو دا په هذیلیان بنو لحیان آثار د قدمونو صحابه نو دا ور رسیدل فلما حس بهم عاصم چې پوه شو په کافر عاصم او مرګري دا عاصم دا حسن کسان دی وشوشتون کې دی په عمر لاله موږ سره وځو شو نو لجئوا مسترشوا الى موضعهم يوم فضفض بل براش يوم مسترشوا نور بيتلينش فحاط بهم القوم وحاطوا لصحابه القوم يا ابو ذيلان بنو لحيان سلكسان فقالوا بيقول لهم صحابه الكراموسيه فاتوا بايديكم لاسراك ولكم العهد والميثاق تاصل العهد والميثاق الا نقتل منكم احدا بلکې دې روایت کې جبل کې راځي چې مخصوصات استقبال راغلي موږ ته د مرګرو اطلاع په جلال الاستقبال راغلي هغه چې استقبال د توبلادي ذات سره غشو تر محمد په اطلاع راغلي يروي الله سراکه سم درته نواري موږ ته قرآن او دین وقایې موږ دې راوته وقال عاصم بن ثابت وجه كم مشرو ايها القوم كل ما قالوا طوي اما انا هاتدين ودنا ذلك فامن كافر لباس ما تقول هذا الكلام يقول تراوستي دخل كافر فامن ذلك ثم قال يا اوي اللهم اخبر عنا نبيك يا تدرون قبل بيغمبر خبرك ورمضان سے دلیل سماعی ہوئی رسول اللہ مبارک عالم الغیب ویشتے ہوا دالت میں لے
کار لکه حاضر و ناظر وي د دوی د میټینګ نه خبر او خبر نو خبر دا ویلي او د صحابه عقیده ده چې اخبر عنا نبیک زمون خپل پیغمبر خبر کا پته ولګي چې پیغمبر د علم غیب نشته الله ته وایي خبره او پیغمبر هر ځای کې حاضر ناظر نه لري دا ولې چې اخبر عنا نبیک فرموهم نو وشتل دي کافرانو هم دا صحابه بالنبل ما ویلو چې نبل اسم جمع واحد مفرد بالنبل نشته د صحاب جمع پرته شو فقتلوا عاصم شي بندے پاکستان سره د اوو کسان څو کسان شهیدان شو او نازل شوی له کافر درې کسان علی الله او میثاق چې د موسی معاهده کې کبل تاسو دا غریبانو چې د بشو منهم فادري کسان کې یو خبر بن عادي انصاري زيد بن دسنه ورجل اخر يدري ولدن عبد الله بن طارق عبد الله بن طارق فلما استمكنوا قادر شو ذا هذيليان دا بنو لحيان منهم فدي صحابه نو دي اوس پر د اوتار قصيه اوتار جمع توتر د نيزو چې کومه لیندې وسلاغي د مجه اوس پردل د لیندو مجه تیر تیرې متبوتي هغه اوس پردل فربتوهم نو وی تر دا صحابه به بابا مکتوب دا دریم سره چې عبد الله بن طارق نوی هغه اول ورته څوک چې امن ورکی او واده وسلو کناره دمینا تاسو موږ ته والله لا اصحابكم كما قسم علي تاسو صحبتكم ان لي كما قال بهؤلاء له قصار اسوه نمونه مراد قتل مقتولين وكسار صبر ابي شهيدان فقد ما المنذر ذي شيء فجروا براح كذا وعالجوه فاندام روحه علاج دوا فاندام عمل دوي بمن قالوا ان يصحبهم بصحبته كده كافر ترى نو هغه انت شهید کا رب شي په کتاب او جهاد کې ایم شهید کا نو څو کسان شهیدان شو اته فانتو له قبول شو په خبر ابن عدي او زيد ابن دسنه د مدینه ته مکه ته ورتل حتی باروه ما خاصه کړه فاستوى عيد بدل د مناسبت تباش نو فقطع عوارشتو بنو الحارث ابن عامر ابن نفيل خبير دا وقتيا مسقال سوض الرواقشتو فسو اتيا 80 مسقال من الذهب واتيا مسقال سوض الرواقش خبير دا حارث بجو او دا ولي واقش لك خبير هو قتلا دا وجل حارث ابن عامر دي خلق فلا فرد بدل نبيا مناسبت شو دي اغي واقش نوم بدل بدل دي واقش واشهر حرم نو اشهر حرم کې قتال ممنوع نو پسو چې دا لګره چې اوس ممنوع دي کړه ماوي کتاب الجهاد کې پوره تفصیل احکامات را روان دي خان ولا بيصحوا بهم عنده اسيرا نو درته ته خبر دي سره اسيرا په دې حال کې چې دي اشهر حرم کې وجل نه کولنو زنجیر تعالی په کور کې دي حتى اجمعوا چې قصد او قدر نه کتاب موضوع دي نو څه چلو د دې دا حارث دی یو لون دوی مال چاړه راکا چې د پیدا صفا می وجنه بس تعالی بسوال یو وخت د باز لون د حارث د موسی به د ویلو کنه چاړه تا څه ته ویل کا چاړه تا کنه می ویل دا چاړه د وخت یستحد بها چې استحداد کوي بلا باندې سره استحداد دا کنایي لفظ دی سرعت التنزيه دا استعمال الحديد مرتنا حلق دعائي أرب دعائي نو فأعارته نو علي پسوال دا چاور بچه واخنا نو دا دی خط خیال نو لدی جنه دی پاکور کے دا کور کار کم دا دی یو ماشوم بچه ورور و ماشومان خولت پیگی خوبیب لور خوبیب پا پتون کی رو چاور ورور نر پا درجه پا خلقو سلان درجه نا ماشوم چی پا زمکر تلخیگی فخلقو سلام بنایم تصلیب دا حبر دی جو بچوڑے لها دا دی جنه دا حارس تلون او دا غافل و دا کور پکار دی حتی اتراری دا مشون خوبیب تا نو فوجد امن دی جنه دی خوبیب دا مجلس رو چکینون کیو دی مشون دا پرون پر والموسو چالی بلاس کے ولاوا نو قال دا جنه وی فلیت روی رو یریدم فضاعتا ولی یریدم وی دشمن سر میں چارم دا مشون ممزنه دی او دا دشمنوس بودو بجنو اسی تاسو لتا پوستو دلی خوبیب دا پلی ماشوم خلاصا و مخلاصو لیو چی ما پرالی دے او دا ماشوم پتا تفریقدم کلی تاسو لندلک بیر دا نارشا نورا بشه ماشوم بیده تفریقی مالا امن راکی
खुदा ने रसूल शो और पैगंबर मुबारक को फरमाशुमान रहम कर को पे जंदा दे यारे ला खोबे अब कोई शो इला जिने को यारे लमक दा सार न पता लगी no faqala no ya kobeti jineta tayarege rahab kule ukida dui bane markam ma kuntu li afala dhalika dakama qala da jinesa wa Allahu akbar wallahi ma ra'aytu asiran qattu asamfa lama yaqini jabban lilile behtar da khobe na behtarin qidi min lilile samajh निर्वाणे करे पकोर के नीचे वाली ने मुंता कदल मुंता बेशाकर ने दमा माशूक नजर आ रहा वल्लाहि असम पाला लaqad wajadtu mali rida khabib yawal ya'kul fi khawaya hikayat hali manzili qitfan min 'inabin wa jahrun ud angur ya khawara bi yadihi balastia angur wa innahu lamusaqun bil mahali dia apa usban dari syew bazar dan syutte dalam muncak cara wa ma bi makkah min samaratin au pada zamana ki makkah ke mewa dia tak tahu riwayat maksud karamat dah sahabi dawal mu'tazilah dah karamat itu tak syukur jauh bagus pernah terlele sere namun dushman ni mau bangun nawa dalam zamana ki makkah ke mewa nawa wa kanat taqul di kinabawi innahu la rizqun tadarullahu ghaiban तो करामत दाउलिया न सब बदे वास के दावाइला कर दाउलिया और करामत करते मदा मुअतजिला पैदा शिविली करेलो तो मुअतजिला और नजरियात और फरी नानी से चलो कि ताल मुला से बगन तकरीर और करामत जिक्र की और सारा खलता और संदा मजहका और सारा लजिया की खलक और परेशान गोरे कर दाखले उन आदत और दामन गलत ऐसे के यो मन गलत दासी दुनिया जैसे और सारा खंदा वाला कसान बड़ी मेरिया दिशा ताबी खंदे और सर टेकड़ी और बमखी वाला सर का खलास के तासुमल जरूर अलिया और करामत खुदा साजिद थी उधर नजर तकीम किसो न साजिद थी जो खुदाश ولما خرجوا به من الحرم إلى حرم نيوست ليقتلوا في قتل كدل الزمين حلك ذكري الزمين حرم في وجنة زمين حل ما على هذا نخبئ وتدعوني ما بريد وصلي ركعتين وركعت منصوم ذكاء سميواني نفترقوا يبري خبر فركع ركعتين نفقال سوي والله قسم بالله لولا كذا يرى النبي لولا خشيته فيرى الذي النبي يتحسب أن تحسبوا ذا قمانه كأنما أرى حاج فما لي إذا منذ على حال جزاء دمرنا يرى ندرسبت ما من زيادة إذا من زيادة نتاسوا إذا مرنا يريد فمانتنا لوقت زيادة كمن زيادة تاسوا سواء إذا مرنا يريد فمانتنا لوقت زيادة كذا يرى النبي من زيادة كريم ذاك آخری وقت میرے لب دنیا نفکار لجد اللہ تسجدے ولانهم بیاهم نشتقنا والله لولا خشیتو كذا يرى النبي كتاسو بغمانو كيش أن ما بلا حاج وما رجل منصم جزاهم أمرنا فرياد لزمتو ثم قال بلا شير نوي بلا دعوة اللهم أحصهم عددا يا الله أشمر بي خلق للا بشمير سارا قانون دار جدام شيء بشمير ديري أو جي بشمير شيء نولكش هلا كبير كنا الطالبان دلتا كي أولاد دولس ناس دي نولك دي بشمير او جبیر شي د شمیر نمودي نه دي او شمیر دي د شمیر سماندا دا مرکا چې د شمیر شي او دا کثرت ختم شي وقتلهم بدادا او خدای دا ټول مرکا بدادا په دې حال کې چې یو بل نه جدا جوړي ولا تقن منهم احدا او بلا كم حاضرين تكون تناسبي او ما وين دي کې په یوم باقي پرې نه دي زمو بعد خلک وي به خیر باندې مسلمان دا او بخیره کې نو معلق ہے کوا معلق ادا شي الله هدایت وتاو کې او که هدایت دې په قسمت کې نو به ورته دا کوم چې دلیل دی خبره لږ په انکار نه پوښتنه شي خبره لیکن دغه په کې دا تعلیم نه الله هدایت ورته او که هدایت قسمت کې نه به ورته او پیغمبر مبارک تعالی په مقاله هدایت دعا کړې به تعلیم نه کړ او په وخت کې د خلاقت سری دی واه علي فين
तालीम के खबर है कि हमदा मिसाल करता है ثم أنشأ شروش يقول لا شيء نوين فلست أبالي حين أقتل مسلما پروان لرم ولی مرقبان اس پروان لرم حين كم وقی أقتل كذا وجلشم ولی حال کی جد مسلمان ما کہ مسلمان مرشم فمرق میں پروان اشترے لست أبالي پروان لرم حين أقتل كم وقی وجلشم مسلمان فدی حال کی مسلمان ما کہ مسلمان او وجلشم و اس پروان میں اشترے على أي جنب كان في الله مسرعي وكم طرف إذا الله ترداد بارد ما پریوتلوی مسرع پریوتل کدمان شب یا با بخی طرف سملم یا با بگس سملم یا با عجوی یا با مخفا هر طرف جبت مکا پریوتن پروامی نشتره على أي جنب بهر طرف كان في الله في رضا الله وذاك مقدر في رضا الله يا كان لله مسرعي لما پریوتل لست أبالي فدي پروانا لرم لست أبالي حين أقتل مسلما پروانا لرم چکم وقت وجلشم فدي حال کی مسلمان او لست أبالي على أي جنب مسرعي چپکم طرف پریوتل لمن كان لله يا في رضا الله وليه وذلك في ذات الإله ذات زائد محمد لما لا مرد الله ترضى لپاره وإن يشك لوري يبارك بركت بيداك في أوصال جبل وصل دبيوان تاوي على كبيجة وصل داتوا أندامنا چيو بتركم ديو لكي يه نا وصل للا لا سوى ديك سواي من مرفاق نا مرفاق جلي لا وصل وربسيشا الله بركت بيداك بيوان دونو شرد أندامنا زماني شنو عذاب توي ممزع مقطع ټوکړي ټوکړي کدما انتهونه ټوکړي ټوکړي شي برکت په پکې الله واچي برکت تا چې واپس بجن دي جنت تبا ورسای وذلك دما امر پرواز کرنلم اذا الله پرزا کې لا محمد الله او برکت په پیدا کې په وندونو د انتهونه زما کې على اوصال پپے ودونو د اندامونو زمانه کې ټوکړي ټوکړي او بیا سوي مولانا سره عیني کې حواله درکوم عیني کې حواله درکوم او عیني په حدیث سنن کبرا د حدیث حواله ورکړل بیا سوي اللهم اني لا اجد رسولا الى رسولك ورأتي لك صبرا چې پیغمبر باندې نه ښه اني لا اجد دينا نوجه السلام عليك يا رسول الله وي وبكم نيتوي وكي اللهم إني لا أجد نمن رسولا إلى رسولك يبلغه عني السلام يبلغه عني السلام يا الله يا أستاذ نمن إذا ما سلام رسول الله مبارك تورسي واه واه لتمينا بچينا يا دي بچو تورسي مور پلان نه یادې خزه نه یادې چې هغې ته رسول یادې ولا رسول الله مبارک اللهم إني لا أجد رسولا إلى رسولك يبلغه جورسي ربي غمرت عني السلام اللهم فبلغه مني السلام اللهم فبلغه ورسول الله مبارك مني زمان سلام لا رسول الله مبارك ومحراب كده الله ناس دونو فبكاوي جرل نصحابه إذا الله رسول الله وليالي بأن الله خبر سلام ما تراول الصلاة أو خبر دي وحكي مدغب عن المسؤولين أقول لي سؤال بيجانا كان أغا لكي بيخلي ويو نبالي بيخلي خبي معني بيولا بيخو وحكو لخبي بيخوار يوزيك ميخ بيخو فسينا بيخو نوال او لاسونه به ولا ترجو خوارو لاسو به ترګي مو صلیبي شکر کې لاسونه ابه ترجو وقشو به مشتو صاحب دې وستا وقشو به صاحب مشتا تاسو پرېږه په خبره ما کې دا ثم قام اليه پاسه چاته دیکھو کہتا ابو سروا یا ابو سروا یا ابو سروا ربع ابن حارث
حارس له حارس دواجه له کومه یا دي اغزوي فقتله نقتلك دي ابو سروع شربته خبيب لرا وكان خبيب هو سن القتل اقصن الصلاه خبيب منذ بموس طريقه اختيار لها مسلمان ترى قتل جي وجلش صبرا ما حبسا چکم مسلمان د دین بس بچاونی او وجمن دی وی دوه رکعات مونږ راکړې دا د چا طریقه شو مولانا سیو د خوبه دا طریقه شو وكان خبيب او خبيب رضي الله تعالى عنه وسنة اختيار دار مسلمان لپاره قتل صبرا اي حبسا سو طريقه سن الصلاه واخبر اصحابه فبرجوا اصحاب خبيب يا اخبر النبي اصحابه پیغمبر مبارک مرګري خبر کړي او موسیمو وکمن کې دي شهیدان شو کته چې دا الله خبر کړي شو کته چې معجزه خالد بن العاده په پروانشتا رسول الله مبارک سے چلو تو صحابه ولګل ورایي کې استحواله رکو ویلان شه او خبر غریب شه چې ویلي او غلر کی پورې بار اویدان دي وجود اوس پر راوي کې دې دا باندې صحابه پاسونو سوال مقوله سي د مکه اځه دا څنګه تاسو کوم چې دومره مودا د مکه نه د مدینه ته په اس باندې له 350 کیلومتره دومره وخت دی او دې خبر نور تعویل ځان دی دې ساګي ګره دې اساګي او بل څوګیدارانه ورته کینولې دا هغه کوی اویدان دي چې مارغانه وکړو دلته دلته کې نه وتا څوک دې نه وایي ونه رسول الله مبارک وي مته ددا شه تاسو دې راغلي دي دې ویل شپاوا او به راغلي ستو ویلاس کو په مخامخ قتل کوي نه دي امراوس پردو او په اصل نن سره سملا او په مخه راځي اسانو چې وی قتل هغه سړی نشتا بس هغه سونه په سیکل دغه راتونو سومان راځي صحابه ته چې پته ولګېده چې دا خو سره راځي راپسې مونږ هم وایي دغه اس دې درونی مزل نشي کولای لاس په پروتو نو حضرت خبیب په مکه ورته او دوی وخت څنګه راوځتا نو خبیب چې په مکه ورته نو مکه ورشي دې پکې نه نه بليع الارض وتوي سوتوي بليع الارض هذا خبيب لا ارض دې تسوي كرامه او بعد الموت كرامه هيني كده بليع الارض نو کافران چې راځي دلته ورته نو تعویذل نو اخره کې داسې معمولی آثار لا زمکه وته نه لوي دلته ورپسې جماعه ناس وبعث ناس من قريش ولګي ورته قريش عاصم تا چې کوم عاصم هم یو لوی سره وجل نو عاصم او کسانو کې وکړه نو عاصم دې کسانو لګل به سره راوړل نو سره دې پریکاو ولګي ورته قريش عاصم بن ثابت حين حدثوا لي وتفكروا لكن انه قتل ان يؤمن بالله فيمشي منه عاصم نه یو په دې کې ځان لګيږي نو په کوم شي حالت کې ځان لګيږي وایا بس وكان عاصم قتل رجلا عليما يقول سري وجله من عظمائهم رب ابن ابي معاذ وجله وبلغ على كواسو کې وجله او په بينه يا رب بينه عقبہ بن معاذ هغه ظالمو د رسول الله مبارک په شا باندې درېدو هغه ظالمو چې پیغمبر مبارک دې مړی کې ساده چولو او دې والی ورکړي ځان سپیو نو په بعث الله نو د چې کله مړ کېده ویا الله کافرانو قسم خوړل چې زما په سر کې وخمرس کې ابي قسم کړو چې عاصم په کفاره کې وخمرس کو یا الله زمانه کفاره کې قران پروت دی خدای دا هغه دې چې کوم ځای کې قران پروت دی او خلک په شراب ولس کې نو په بعث الله لعاصم دې سره وایو ربنا الله عاصم تا بسطرت پشان دوریت میں تبارے غمی مچے نمبر راځي وریت پشان نو بچ کده نمبر هو دی عاصم لا من رسلهم د فوج د قریش دا څه شي راځي وایته کرامت شو کنه شو بجون شو مرنا بس شو پیغمبر ولې د معجزه شي کنه کرامت د ولی د پیغمبر لپاره بیا معجزه
أن يقطعوا منه شيئا نبي يستوي بيبين الناس يقولوا إذا شبيبا دا دمبر يقول كورون تدي نوم براشو نصر بدي بريو نوم خان نقضي باران شروع كما ديگرنا نو داس باران وشروع لشبا إذا أغي قوو كسانو بل كذا أتو كسانو دلا شروع دمدنا قول البطولة لكذا چكم فالا دابين نقضي محفوظ کرده وقال كعب بن خلاص الشعراء وقال كعب بن مالك دا تعليم امام بخاري دے لکه پڑھ گئے څه پڑھ لگا تعلیم شو بذكروا ذکر کوي خلق چې مراره ابن ربيع عمري او هلال ابن اميه واقفي دو سړي نه کو او شهید بدر بدر باندې دا تعلیم ذکر کو دا دو کسان نه کاندي او بدر کې حاضر نو دلته خدا تعلیم دی او بخاري کې ورسره د حضرت کعب په واقعه کې دا متصل راشي دکاب د تبوک د تخلف واقعه وګدل روانه په دوه صفو کې انتم متصل راشي د دې جملې دا غرض دی چې دا رجلین دا مراره ابن ربيع او هلال ابن اميه دا د کعب په شان د تبوک د تخلف پاتې شوی دی دا دوه سړي له بدري ورپسې شاه قال اسماعيل عن ابي ان النور رضي الله عنه سعيد بن سعيد عبد المبين وقال وكيل ودليل سعيد حدثنا ياسر عن يحيى عن نافع ان ابن عمر ذكر له ابن عمر ترى خبر ذكر لسعيد بن زيد بن عمرو بن نوفل انا قصدي شو كان ده صوتي ده سعيد بن زيد وهكذا ده حضرت عبد الله بن عمر ده طول خاوند ده حضرت عمر خور بواده فاطمه كنا يا خدايا حضرت عمر خور فاطمه بوادوا او فاطمه ابن عمر سوا ضرورها ضرورها عندي شو بنش استير بدري وكان بدريا دي مناسبه شو نو ابن عمر تذكر شو شيء سعيد بن زيد مريضه بیمار في يوم الجمعه مريضه سلام متعلق كوا دما دي جمعه پر بیمار شوی دا ذکر في يوم الجمعه ابن عمر ترى قال جمعه پر ملا وشوا ذکر له ابن عمر تذکر شو ذکر کرو شو پر ترجمه کې استادتو خاون سعيد بن زيد بن عمرو بن نوفل چې بدري بیمار دی نو فرقی وکیله نو سور شو ابن عمر پس ورده الیه زمانا راکبا الیه عیادتا بعد ان تعال النهار دلینا پس کی رودو چتا شویوا درون دو چتوانی نمورات دنورو چتوانی دا چاو چتوانی دی ننور نور چو چتی خلق وی رودو چتا وقت ربط الجمعہ کو جمعہ نستیوا لا جمعہ داخلہ نوا ونزدیوا وترک الجمعہ جمعہ پری خوضلا مناسبت دبر سره چې سعيد بن عبد بن عمرو بن نوفل بدري دی دغه یو څو مسلې معلومه شوې یو دا د جمعې پر سفر کې دی په ډول وړي پکې او د مانځه نامه کې دی په سفر دی نو تیش او چې وخت داخل شي بیا په سفر د دیوال باندې وقال الله حدثني يونس خدای چې له سوجا تعلیق شو دا کله په امام بخاری استاد نه دا امام کې سند سره لګوا او دیوا قال حدثنا الله خو دې منته لسوي حدثني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عقبه ان اباه ذو الرسول کې سبب ذکران نه دی په پوری مشتاق لاسه سوچوا چې بلا عبيد الله سوچوا لا عبيد الله عبد الله بن عقبه كتب خط لغا عمر بن عبد الله القمي الزهري يا عمر ته خط لغا يأمر الذي حكم كاو زمانه بلا يأمر كده بير بلا عبيد الله تراجي عبد الله او كده بير عبد الله بن القمي تراجي كده داخل شبه صبيعي بنت الحارث الاسلمي ده صحابينا او سؤال كده علينا بحديث تاعي ده غير حديث معنا لما انت متوجه ده دي خاون وفات شو نو چې دا د نفاس نه پورته شو کنه نو ځانې ډولې کا د نفاس ته پورته شو ځانې څخه ډولې کا نه دغه دا او سیدا نه سیدا دې له سوچو ته چې دا خاوند وفات شو نو د دې د وضع على حمل شو نو چې وضع على حمل شو او نفاس نه پورته شو ځانې ډولې
نو راځي رشتہ دار راغی ورته وی نه څلور میاشتې لس ورځې عدت دی وتېرې دا خو څلور میاشتې لس ورځې نه تېرې شوې دا خو یو میاشت دوه میاشتې تېرې شوې نو دا لاړه نبي علیه السلام ته وی دغسې زما خو د خاوند د وفات نه فورا بچې شوي دي او نفاس نه پورته شوم او ما ته خو زما هغه رشته دار وي چې څلور میاشتې لس ورځې عدت به تېرې نو رسول الله مبارک ورته وی نه په ځان ډولې کوه که څوک دی کوي ستا عدت پوره ده څه مطلب چې هغه څلور میاشتې لس ورځې عدت دی خو د غیر حاملې لپاره والمطلقات نعم لغردا والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن 4 اشهر وعشرة هذا اهل خدله خاوند مړي او غیر حامل او چې کومه خاوند مړ شي او حاملې نو وأولاة الأحمال أجلهن أن يدعن حملهن دا حدیث دی نو لیکن علماء اختلاف هو لکه ما تقول دو آیاتونه دي یو کې وایي چې وضع الحمل عدت دی وضع الحمل په څلورو میاشتو لس ورځې مخکې هم کېدی شي او بلکې وایي چې څلور میاشتې لس ورځې عدت دی نو دې کې د علماء اختلاف چا وایي هغه عدت چا وایي ابعد الاجلین دی ابعد الاجلین پېژنئ نه پېژنئ که چېرته وضع د حمل د څلورو میاشتو نه مخکې شوه نو بیا به هغه اوږد عدت څلور میاشتې لس ورځې تېروي او که چېرته وضع د حمل وروسته شوه اتمه میاشت باندې بچی وشو نو ابعد الاجلین وضع د حمل ده بیا به هغه عدت تېروي چې کومه اوږده شوه هغه عدت شو او موږ تطبیق څه کوو موږ یو په حاملې محمول دی او بل په غیر حاملې ورپسې اشاره نو عبید الله ابن عبد الله ابن عتبه چې زما پلار چې عبد الله ابن عتبه کتابه خط ولیکه عمر ته چې عبد الله ابن ارقم زوی زوی دی یامرو زما د پلار امر کوي دی عمر ته چې داخل چې په سبیعي بنت الحارث الاسلمي اسلام قبیلې سره تعلق لري نو سوال به وکړي عمر يسألوا سؤال بوكذا عمر عبد الله بن الأمزي قال سبيعين الحديث هذا حديث واقعي وعنه بآي خبري قال لها رسول الله مبارك سبيلي ولها سبيعيتا حين استفتت بجريد تقوس كردي فكتب عمر لا او لا غير تقوس بنوا فسيخة لك نخط لك عمر بن عبد الله بن القمن مقدار عبد الله بن عتبة يخبر لعمر بن عبد الله خبر والقبول مقدار عبد الله بن عتبة لسبيعان بن الحارث أخبر وخبر والرجل عمر لأنها كانت تحت سعد بن خولة يا سعد بن خولة لا عندي زوجيته لا هذا أمر لاندي وهو سعد بن خولة سوقي دبل معامر بن لؤينا ليه وكان ممن شهد بدر دفع مناسبة تباب سو بدرين ذكر كان يوم مرارة ابن الربيع او هلال ابن أمية او بل بين رسل راشا بل سو كي ذكر كان بل أغا حضرت عمر او سعيد بن زيد بن عمي بن نفيل او ذلك سو ذكر في سعد بن خولة وكان ممن شهد بدر فتوفي سعد بن خولة وفات عنها لسبيعين وحجة الوداع وفات شو حجة الوداع فلا سنة هجرته ويقضى حاملة فلم تنشأ درجة مكة سبيعين أن بدل الاجتماع لم تنشأبنا درجة لو سمعنا وتد حمل في قصة وقوات تخامنا فلما تعدت جفورة ولا نفاق نفورة كذا جفاك شيء نتجمل ذاني نوليك خطاب جمع خاطب تجي لكم سريك الإخوان عربو كذا رواج لهم قرطان كذا رواج نشتا وداخل شو عليها فالزبعي أبو سنابل بن بعكاك رجل من بني عبد الدار فبنو عبد الدار قبيلوا الذي اشتراه أب هذا الجو فقال قول لي أبو سنابل بن بعكاك لا سبعي تمالي سجي بني ما نرى لبن امتاز تجملت للخطاب رانجمان جل البوري كري من أجل البوري كري خشت جامل جولي لانه لو لكري أتورجين حمد مقدرة كذلك وإنك والله ما أنت بالناكح ذلك كون كريم كتبه ناكحة فكار وفضلا وناكح الوسط ذلك تعالى قلنا في ظلم للتاقي بك حتى يمر عليك 4 أشهر وعشر قال السبيعة فلما قال لذلك جمعت عليه الثياب فما من جامع من أجابات عليه يعني قولوني كان شبيت الأخير ومئسنا وقيعة تطبيباتي تشبيه وطن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فأعطاني ما لفترك بأني قد حللت حين وضعت حملي لوجد حملنا سرد متعلقات ومرادخات لمتعلقات النفاس لوجد وضع حملنا متعلقات وسروات الجبس جري نفاس وما تحكم فتتوجه وهذا كل شيء بدالي كما لو ظاهر شيء مناسبت دباب السجو هذا جدا سري دليل خاون في سعد بن خولة ده بدريو
او نور ترى معلومه شو چې ودا د حمل د حاملې عدت دی تبعه مطابق الياس مخکلاسو اسبق عن ابن وهب وقال وقت ليش جانا نتلقوا د يونسنا اسبق ابن وهب نکي عن يونس فرق شو د ليش او د ابن شهاب د يونس مینس کې واسطه نه او د اسبق او د يونس مینس کې واسطه د ابن وهب راځه وقال ليش حدثني يونس عن ابن شهاب ليش سوي بمن د يونس ویني د ابن شهاب او اسبق د يونس نه بالذات نقل نه کوي واسطه د ابن وهب یې کوي وسألناه ومن سؤالك يونس وي لك هذا سألنا مقولة ليسنا مقولة يونس وسألناه يونس من سؤالك ابن شهابنا من سؤالك ابن شهابنا جبت يبدري ذنور فايا فقال ابن شهاب أخبرني محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان في مولاد بلمان بن ربيع في محمد بن إياس بن بكير وكان أبوه شهيدا بلان ده بقى بدري لو است محمد ابن ياس ابن بكير رضى ياس ابن بكير بدري اخبره اغا خبر راكر ده واقعي ده خبري واقعي او خبر اغام راكر ده خبر وسيله كان نو اميدتا ده واقعي ده بل سند ذکر ده او اميدتا تصابير ذکر ياس ابن بكير الى راوي محمد ده ده هم بدري بس کو مولانا سے بل کتاب دی او دا بل چې دې دې د سینا دې چې کله وجه ابو سفیان دا وکي کافرو او ابو سفیان دا تمنا دې دې د سینا دا تمنا وکا استعفا دې ته محمد اوس الخدوي صلی الله او تقول بچو صلی الله علیه وسلم او تاسو ویدا تمنا سره ویدا سم په دې چې د وندوري په مبارک تا یو غنا سره دا ما ته دې خبره نګران دي چې د مرشد کو جلا په تا نه ورسي په پسې شامل